بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب سيدنا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. پرون سبق کې موږ دا ویلو کنه چې ضلالت او گمراهي، هدایت، ضلالت او اهتداء، والله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. د دې ضلالت څه مطلب ده او د هدایت څه مطلب ده؟ زمونږ او د معتزله په کې اختلاف وو. هغه اختلاف سره د دلایلونه پرون سبق کوشو. نن سبق کې اخرنۍ خبره ده چې اصلاح للعباد د الله تعالی باندې واجب دی او کو واجب نه دی. لکه په دې باندې پوه شئ، اصلاح للعباد یعنی کم کار چې بنده ته فائدہ رسي، کم کار چې د بنده لپاره خده، دا په الله تعالی باندې واجب دی او که په الله تعالی باندې واجب نه دی. زمونږ د اشاعره اهل سنت والجماعت داغي عقیده دا چې اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب نه دی، او معتزله وایي چې اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب دی. منګ له خپل خبره کوم چې کدا اصلاح للعباد په الله تعالی اصلاح للعباد یو پیژندو، یعنی کم کار د بنده لپاره فائدہ مند دی، یعنی یو کار په بنده ته پکې فائدہ ملایږي، بل کار کې بنده ته نقصان ملایږي، نو دا فائدې والا کار په الله تعالی باندې لازم دی او کنه چې الله تعالی به دا بنده ته خامخا د لپاره وکړي. نو زموږ په باندې په الله تعالی باندې واجب نشته نه. او موږ د معتزله ته وایو ک اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب وې، نو الله و په دنیا کې غریب نه پیدا کړي، فقیر به نه پیدا کړي، او نه به کافر پیدا کړو چې په دنیا کې لکه فقیر ته په دنیا کې عذاب ملاويږي او کافر ته په آخرت کې عذاب ملاويږي. یو سړی غریبي فقیر وي، د دې روټۍ لپاره جاړي، د چی لپاره جاړي، د وړو د بیماری لپاره جاړي، اختر راشي جاړي، شو قدر راشي جاړي، خلک خوشاليږي چې را اختر راغی او د خفګي چې اوس اختر راغی نو په زما خودونه پیسې میسیسته نو دا وړ په زمانو جامع غوړي، دا په زمانه پیسې غوړي، دا شنه چا کر خادي راشي دا خوشحالي چیرې دا واده ده او غریب چرند خفقيږي دا و چر دا اوس د پلان کې واده ده نو وړول به جامع غستو غوړي، پیسې باغستو غوړي، طلب غوړي، پیسې بور کول غوړي، او جنې په ډوډۍ لروستو غوړي، بیا به د واده نه مخ ډوډۍ کول غوړي، دوستو په ډوډۍ کول غوړي. نو دا خلک لوی مسله ده. دا غریب چرې نه هغه دا په دنیا کې د عذاب ملويږي، او دغه شان دي کافر دي نو کافر په آخرت کې عذاب ملوي. نو الله باندې په دنیا کې دا فقیر به پیدا کړو، نه به کافر پیدا کړو. ځکه دا نه پیدا کول دغه لپاره اصلاح دي کنه چې الله پیدا کړل غریب پیدا کړل، نو دا د لپاره فائدہ ده. فائدہ خو به چې سره وینو جو بس خبره به ختمه پوه شئ. په الله تعالی باندې واجب نو الله باندې فقیر پیدا کړل، نه به کافر پیدا کړل. دویم نمبر کچرتا اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب وې، واجب مطلب زما یو کار ذمہواری ده، چې زما ذمہواری ده نو بیا پای باندې زما شکریا هم نه دی ادا کول پکار، نو بیا ول الله تعالی نو سوال کول او د الله تعالی نه الله تعالی جو بندو باندې بندګانو باندې خپل احسان وبتی چې الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، چې الله تعالی به تاسو باندې خپل احسان باتی چې تاسو ته هدایت کړه د ایمان لپاره. نو کدا اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب وي، نو د الله تعالی را امتنان او د احسان باطل د بیسینو دا دغه شان په بنده باندې به شکر ادا کول دا لازم نه و. دغه چې یو کار د ما ذمہواری ده نو که خپل ذمہواری ادا کوم نو په دې باندې تاسو ماته خدای دی بخو کو نه په دې خبره باندې پوه شئ. دریم نمبر که اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب وي، نو بیا با دا حضور صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک مې احسان کړل دا ابو جهل په مقابله کې، نو ابو جهل باندې الله تعالی احسان نه کړو، په حضور صلی الله باندې احسانات کړی دي. نو په د حضور سلام دا مرتبه په ابو جهل باندې اوچتول دا کا چرتا اصلاح للعباد په الله باندې واجب نو دا مرتبه باندې اوچتې ده. الله تعالی پیغمبر سلام له اوچته مرتبه ورګړي دا ابو جهل کم ورګړي دا دغه چې دا په الله تعالی باندې واجب خو نه دي، ځکه الله تعالی احسان ده. پوښتنه باندې څلورم نمبر دا ده چې کچرتا اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب وي، اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب وي، نو بیا بلکې الله تعالی نه سوال کول چې الله دا بیماری نه لری کی، تکلیف را نه لری کی، یا الله په دې خوشحالي در باندې راوستا، نو دا سوالات مالات و بیانونه چې په الله تعالی باندې واجب دي چې دا بخا مخا کوي، نو سوال دي چې لګي ته یې بلی باندې. پنځم نمبر دار کچرتا الله تعالی
باندې اصلاح للعباد واجب وي نو بیا به الله تعالی د قدرت متناهي شوی وو حال چې الله تعالی د قدرت غیر متناهي دی ځکه چې کم کار په الله تعالی باندې واجب دی نو الله تعالی به خامخا کوي کنه چې خامخا کوي نه دا غلکا محدود دی او د الله تعالی قدرت بیا متناهي کیږي حال چې الله تعالی قدرت غیر متناهي دی نو شاعر وي چې لکه زماري پر خپل عمر باندې قسم چې دا معتزله چې دي کنه دوی به هر خبره کې دا دغه ځکه کوي کنه چې دوی الله تعالی غشان صحیح نه دی ذکر چې او دوی دا مخلوق چې دا قیاس کوي په الله تعالی باندې او مخلوق په الله تعالی باندې قیاس کول دا صحیح نه دي بل دا وی دا معتزله ځان د پاره چې اصلا لعبادت په الله تعالی باندې ولي واجب دي نو هغه دلیل ځان د پاره دا وی چې ګوره اصلا لعبادت په الله تعالی باندې ځکه واجب دي کنه وای کچرته دلیل په دغه یا خو د اصلا للعباد به الله تعالی ته معلوم یا بنه معلوم چې دا خبره دی بنده ته فائدہ منه دا خبره به الله ته معلومه یا بنه معلومه کته چې الله ته نه معلومه جو جهل لازمیږي او الله تعالی له جهل نه پاک دی اگر ته چې الله تعالی ته پته ده چې په دې کار کې د بنده فائدہ ده او به ول هم نه ور کوي نو دا خو بخل دی او بخل لازمیږي او الله تعالی د بخل نه هم پاک دی او د جهل نه هم پاک دی نو اصلا للعباد په الله باندې سره واجب دی موږ ورته وایو کو جواب کې روی دې چلې کنه چې الله تعالی دا هر څه چې کنه دا په دې خبره باندې دا قرآن مجید آیتونه ډېر شي دي چې دا هر څه چې په دنیا کې دا چا دي دا الله تعالی دی او الله تعالی سزا ته حکیم ذات ته سزا ته حکیم ذات ته نو بخل بهله وي چې زما یو څه به ما تعالی نظر کوله نو دا هر څه خدای الله پاک دی ک الله پاک موږ لرا کوي جو هم خلا چاله لګ ور کوي جو هم خلا ک چاله ډیر ور کوي جو هم خلا الله تعالی حکیم ذات دی خپل حکمت ته ګوري چاله ډیر ور کړی دا چاله لګ ور کړی دا چاله په دویم ورو کې چاله په دریم ورو کې چاله سره نه ور کوي وایي به معنی او ظلم بهاله وي او بخل بهاله وي کنه چې کله یو سیس داغه حق وي او هغه تعالی نه ور کوله نو حق د بنده نه لري پوه شو به معنی او دریم نمبر دغه دا چې ګوره ته چې الکه اصلا لباد په الله تعالی باندې واجب دی نو چې ما ته په پته نشته چې دلته واجب نه ده کوم معنا اخلي کله واجب نه معنا ته اخلي چې واجب دی ته ویل کېږي چې لکه داغه پر خودون کې عذاب ملويږي سزا ملويږي نو کته چې په الله تعالی باندې اصلا لباد واجب دی نو که الله تعالی دا پر خودو نو الله تعالی دا عقاب مستحق دی الله تعالی دا عذاب مستحق دی عذاب بول ور کوي څوک هغه پوه شو بلی باندې او کته چې د واجب دا معنا نه چې لکه په الله تعالی باندې د دې هغه کول چې د خامخا لازم دي نو بیا خو زمونږ عقیده ده چې دا الله تعالی فاعل مختار دی او کته چې اصلا لواد په الله تعالی باندې واجب دي که هر څه کوي خدا دا به خامخا وکړي الله تعالی فاعل مختار بیا نه ګرځي بیا خدا الله تعالی مجبور ماس کو او مجبور ماس کېدل د خدا فلسفه عقیده ده هغه پوه شو بلی باندې ور واړو سبب وما هو اصله للعبد او هغه چې کم کار چې اصلاح وي د بندګانو لپاره فلیس ذلک بواجب علی الله تعالی نو دا په الله تعالی باندې واجب نه دي دا زمونږ عقیده ده او معتزله و چې دا په الله تعالی باندې سری نو اسانه خبر ده اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب دي او کنه دي زمونږ باندې دي او معتزله و چې سری واجب دي ول موږ د خپل دغه لپاره 15 دلایل وایو والا مطلب دا دی چې چرته اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب وي که اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب وي لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والاخره نو نو پیدا کړ الله تعالی کافر چې د عذاب ورکولېږي پس کې په آخرت کې او فقیر به نه پیدا کړ چې عذاب ورته ورکولېږي په دنیا کې لکه په دنیا کې په فقر دی او په آخرت کې په عذاب دی په کافر باندې پوه شئ ځکه چې د دو په حق عدم چې دا بهتر دی اصلاح للعباد لکه عدم دی چې سره پیدا نه کی څنګه پوه شئ ویلې باندې نو که اصلاح للعباد په الله تعالی باندې واجب نه به کافر پیدا کړي نه به فقیر پیدا کړي ځکه دا غوي په حق اصلاح د دې چې دوی سره پیدا نکړي شي عدم به بهتر دی دویم نمبر ولما كان هو على امتنان على العباد چې بیا به د الله تعالی لپاره احسان بادول نو په بندګانو باندې ځکه چې یو کار په الله تعالی باندې واجب دی او الله تعالی خپل ذمہواری پوره کړه چې ذمہواری پوره کړه نو بیا الله تعالی ولې په باندې احسان باندې حال دی چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی الله يمن عليكم ان هداكم للايمان او یا دغه شان دی الله تعالی د شکر مستحق دی نو موږ چې الله تعالی را شکریا ادا کوو ځکه ادا کوو چې الله تعالی موږ باندې احسان کړی دی نو که یو کار په الله تعالی باندې واجب او ته بیا هم الله پاک وکړو بیا خو د شکریا مستحق کیږي نه ولما كان له امتنان ونبي دا لپاره احسان په بندگان احسان باطل په بندگان باندې او استحقاق شکر فی الهدایت او دغه شان د شکر مستحق کېدل په هدایت کې
په حفاظت انواع الخيرات او دا شان اړول دا خیرات قسمونه د نیکی قسمونه لیکول اذان الواجب دغه چې دا خو ادا کول لري واجب دی په الله باندې. دریم نمبر ولما كان امتنانه على النبي صلى الله عليه وسلم فوق امتنانه على ابي جهل لعنه الله عليه. وې الله تعالی احسان کړی دی او احسان کړی دی په نبی علی السلام باندې په ابو جهل باندې هغه نه کړ کوم چې په نبی علی السلام باندې کړنو کدا په الله تعالی باندې واجب وي نو بیا به دغه احسان بدل هم نو اذ فعل بكل منهما دغه چې کړی دی الله تعالی د هر یو نه غایه مقدوره اغا برتاو ګنج الله تعالی په قدرت کې من الاصل لو کوم چې اصلاح دې لپاره ولما كان دا سلورم نمبر دغه کاسلا للعباد په الله تعالی باندې واجب وي نو بیا با نو چې الله تعالی نه موږ پاک دامنې غوښتنو دا الله تعالی نه موږ جنن دا خوشاله غوښتله دا موږ نه غوښتل ځکه چې کار په الله تعالی باندې لازم دی نو هغه اسم کې نو غوښتو بیا فائدہ سره د دعا فائدہ بیا سره ولما كان نبوي کچرته اصل للعباد په الله تعالی باندې واجب نو نبوي لسوال العصمت هغه سوال د عصمت یعنی د ګناہوں پاک دامنې او توفیق او دغه شان په نیکو باندې توفیق وکشف الضراء او لري کول د تکلیف والبسط او د فراخي والبسط او یعنی د فراخي په خصب په سر سبزي کې والرخاء په خوشالي کې مانن لان ما لم يفعل في حق كل واحد هو متذکر هر یو نه کول هر یو چې په هر حق دار واحد کې اوندا فاسد دی لپاره یجب الله ترکو نو واجب دی په الله پاک باندې ترک داغه مطلب دا کنه چې چرته اصل العباد په الله تعالی باندې واجب وي نو بیا با دعاګانو بیا څه فائدہ بنوا لکه چې کم کار دا بنده لپاره فائدہ مند دی او خامخا الله تعالی کوي نو دعا د ضرورت دی یا یو کار چې نه دا یو انسان لپاره نقصان ده دی نو هغه په الله تعالی باندې لازم دي چې دنه بنده ته بنه راسي نو دعاګانو بیا ضرورت بسو لکه چې بیا په الله پاک باندې لازم دي چې ښه کار نه انسان چې نه مننه کوي د بد کار پریدي ولما بقي في قدرت الله پنځم نمبر دغه چې بیا باقی شو په قدرت د الله تعالی کې یعنی باقی په پاتې شو الله تعالی قدرت به متناهي شو بالنسبه الى مسائل العباد شيء په نسبت سره چې د بندګانو او مصالح د لپاره ضرر قد اتي بالواجب قد اتى بالواجب ځکه چې رات لګي په واجب سره ولا عمري دا ځکه ولا عمري مقسم به ازمالي پر خپل ژوند باندې قسم پر خپل عمر مې قسمي ان مفاسد هذا الاصل چې د دې اصل خرابيان یعنی د دې قاعده خرابيان چې دوی چې اصل لبات په الله تعالی باندې واجب دي اني وجوب الاصل بل اكثر اصول المعتزله بلکې یواز دانو و د دین علاوه د معتزله نور ډېر دغه اصول دي اظهر من ان يخفى ډېر ظاهر دي نه چې پټ کړی شي واكثر من ان يحصى او ډېر زیات دي د دین چې وش مرل شي وذلك دلیلنا لقصور نظر في المعارف الالهيه چې د الله تعالی قدرتونه چې نه پای کې نظر کم کړي کدو د الله تعالی په قدرت کې صحیح نظر کړه نو دو بل کدا نه کړه او بل دوسی چل کوي او رسوخ قياس الغائب على الشاهد في طبائعهم او د دو په دي طبيعتونو کې دا غائب په شاهد باندې قياس کول دا مضبوط شوی دي یعنی الله تعالی دا غائب ساته او دا نور چې دا مخلوقات دي او د دو په ځونه کې دا خبره په طبيعتونو کې دا خبره مضبوطه شوی ده چې دو بار بار دا خالق په مخلوق باندې قياس کوي او خالق په مخلوق باندې قياس کول صحیح نه دي څنګه پوه شوي وغایت تشبثهم او د اقوا دلیل د دولاره جدید نه د معتزله هغه دلیل پیش کړي چې معتزله اصل للعباد په الله تعالی باندې واجب دي اصل للعباد په الله تعالی باندې ولي واجب دي ځکه واجب دي وای کدا الله تعالی تدا پته دا چیرې دا اصلاح پر خودل یا ورته پته یا ورته پته نه کپته ورته او بیا منو بوخ لازميږي هغه پته ورته نه نو لازميږي او دا ځوانه نه راوړي وغایت تشبثهم او انتهایی یعنی د ټول اقوا دلیل د دوی په ذلک بدی کې ان ترک الاصل چې دا اصله پر خودل یکون بخلن دا وکل بخل وصفا او صفا بي یعنی بخل وکل چې کله الله تعالی ته پته چې اصل لباد به ولم نور ګنده خو بخل له اګه الله تعالی ته پته نه جهل له وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وجوابه جواب دلیل ان منع ما يكون حق المانع چې منع به چې کله حق د مانع وي وقد ثبت حالت سبشير بعدلات قطعيه سرا كرمه د الله سخاوت وحکمت دغه حکمت وعلمه بالعواقب او علم دا په انجامونو باندې يكون محض عدل وحکمت دا محض عدل او حکمت هي وې دې وې کنه چې البدا
زیاته به چې دی بنده د حق د منغه وی کنه نو هغه جاته حق د من نه صدا خور سره الله پاک دی الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی الله تعالی حکیم ذات دی چا د غواړي ورکه چا د غواړي نه ورکه نو چاله لګ ورکه دا هم د الله تعالی د حکمت تقاضا ده چاله بد ورکه جو هم د الله تعالی د حکمت تقاضا ده ویګنو په دې خبره باندې او کچته اوس د بنده حق بیا ولا نه ورکوله نو دا به ظلم وي حال چې دې نه ثم لیت شعری بیا کاش ما ته ودا پته ولګی دی شعری به معنا د علم باندې وی کاش ما ته چته دا پته ولګی دی دا سړی وای مصنف وای چې ما ته دا پته ولګی دی چې دوی چې اصل العباد په الله تعالی باندې واجب دي چې واجب بګوره سمانی ځکه د واجب خو موږ ته یو معنی معلومی دي چې پر خودون کې مستحق د عذابي او یاد ویم دا مردار چې واجب دای کول خامخا چې نه لازم دي نو لکه دل لګي د واجب سمانه وي کاش ما دې پته ولګي ثم لیت شعری بیا کاش علم ما ما معنى وجوب الشيء على الله تعالی سره معنی د وجوب د وسیس په الله تعالی باندې اذ ليس معنى ځکه د وجوب خود به معنی د خدا معنی نشي کېږي کوم معنی استحقاق تاریکه الذم والعقاب چې د دې هغه پر خودون کې مستحق د ذم او د عقاب دی او هو ظاهر نو دا خبره دی ظاهره ده دغه چې الله تعالی دا ذم او د عقاب مستحق کېدنه شی بل لګته چې اعظم د عقاب مستحق شو الله تعالی له عذاب ورکړي سو ځکه په الله باندې کو چشته نه دا خبره غوتم منه او زم منم او بل دا چې لکه دا وجوب په معنا د دې معنی چې داغي صادر کېدل د په الله تعالی باندې لازم دی او پر خودل په الله تعالی نو چې دا نه ممکن دي نو کدا شي نو بیا په الله تعالی مجبوری ما شي الله تعالی مجبوری ما نه ولا لزوم صدور عنه او نه لازم صادر کېدل لري کار د الله تعالی نه بحيث لا يتمكن من الترك پدې سره چې ممکن نه راغنه پر خودل لري بنا علی استلزام د وجه لدينا چې لازم دی پر خودل محالا دا محال من صفه زګه جبري کما قلتوب دی او جاهل یا بګي ناپوهینا او عوس یا بګي فضل کړه بخل یا بخل له نحو ذلك لانه رفض للعقائد لقاعده الاختيار ځکه په دې کې عقاده د اختیار ته انده بګي ماتيږي ممنوع ده یعنی زمونږ په ځمانه الله تعالی فاعل مختار ده فاعل د فاعل نه جار کار بخامخاږي وميل الى الفلسفه الظاهره العوار او په دې کې مایل کېدل فلسفي ده د فلسفه چې هغه کارنا کېدل د ظاهر دي عوار دغه ته ویل کېږي چې پسترګي خرابي نو چې فلسفه د دې عیب او نقصانونه چې دا ظاهر دي طيب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين خدای دې پاک یو بغستو مبارک شي خدای تاسو اوس یادول به غواړي کنه دا سبق دا تاسو یاد کوي صحیح نالو وکړ کوي او ګران نه خو دغه د چې لګ په پاکستان کړهول غوړي نو الوبه کیږي دا بس دعا وکړو